داسې ده چې دا کومه واقعه مخې ته په پېښور کې راغلې وه د چمکنو تاڼۍ په کې یو خو دې کې دا ویل کېږي چې 7 قتله نو د ونې د 8 قتلونه شوي دي او دغه 8م قتل چې کوم دی نو دا جوبل شوي د جوبل کېدو نه وروسته چې کوم دی نو دې په حق ورسېده او بیا د ده جنازه چې کومه ده په سوات مټه کې کریړه نومې یو سیمه ده او په هغې کې ادا کړې شوه. دغې واقعه خو یو ډېر عجیبه موړ اختیار کړ او دې کې لومبنی چې کوم معلومات راغلي وو نو هغې کې دا ویل کېدل چې یاره په 12 مرلوزۍ باندې دا قتلونه شوي دي. پولیس ورله دغه رنګ ورکړو. دویمه چې کومه واقعه راله نو یاره دا دهشتګردي ده. دریمه چې کومه واقعه راله نو دغه ځای کې چې دا ځمکه د چا وه نو د هغوی د بل چا سره تنازع روانه ده او دا د هغوی په ټس کې چې کوم دی نو دوی مړه شو. نو په دې کې موږ ډېر کافي ریپورټینګ کړی وو او کافي خبرې اترې هم کړې وې. مختلف اړخونه چې کوم دی هغه موږ د دې څېړلي وو. خو تېره ورځ چې کوم په دې کې ما پروګرام وکړو نو هغې دا ومنله چې یو خو پولیس ته هغې کې ډېره اسانتیا راله، بل کوم فریق چې دې کې ګرم ګرځېده او 8 موبایل د هغوی په کور ورغلي وو. ډېر عزتداره خلک دي خو دغه ځای کې په ځمکه لانجه ده نو هغوی باندې چاپه وهلې شوه، د هغوی پکې ډېره زیاته بېعزتي شوې وه. هغوی دا ومنل چې کله موږ ستاسو د نن خبر پروګرام کې کومې خبرې اترې واورېدلې او هغه خبرې اترو چې کوم دی نو موږ ته ډېر زیات سپورټ راکړه چې یاره حقیقت څه دی. هغې کې موږ همدغه خبره شوې وه چې قتلونه په 12 مرلېزۍ شوي دي. نو ابراهیم نومې کس چې د دغه کور مشر دی هغه وایي چې دغه ځای کې زما یو مرله ځای هم نشته دی. دویمه خبره پکې ابراهیم دا وکړله چې زه په فوټپات باندې وده کېږم په پېښور سپین جومات کې نو چې یو سړي ما سره دښمني وه نو زه هلته ولې نه ویشتم. بله خبره پکې دا خو چې د حبیب الله چا سره تنازع وکړم چې دې کې قتل شوی دی نه خو الریډي یو خان سره ډرایوینګ کوو د هغه بچي به سکول ته بوتلل د هغې زنانه وې یو خوا بل خوا بوتلې نو هغې په لار کې ولې نه نښه کوو په کور باندې ولې دغه اټیک وشو. بل پکې ابراهیم دا خبره خو موږ ته کړې وه چې زما په پېښور کې مزدوري کوله، زما په تنګي تحصیل کې 2 کوره دي، ما هلته کې په ځمکې تنازع ته څه ضرورت و چې ما هلته کې په ځمکه باندې تنازع کوله. خو زما دا بچي چې کوم دي دې وخت کې په سوات کې اوسېدل او 10 ورځې وه چې دغه ځای کې میشته وو او 3 ورځې مسلسل لکه زه دوی سره نه یم میلاو شوی. ما هم دغه ځای کې په فوټپات باندې شپې کولې او ما کور دوی لپاره کته بلکې 2 کورونه مې وکتل خو په دواړو کورونو کې 6,000 روپۍ کرایه وه خو د اوبو سهولت په پکې نه و نو هغه ما پرېښودل. نو په دغې وجه باندې لیټوالی راغی او زما دا بچي چې کوم دی د حبیب الله سره دیره و. نن عجیبه موړ دی اختیار کړ چې پولیسو د تحصیل تنګي نه حبیب الله گرفتار کړی دی. حبیب الله په خپل بیان کې چې کوم دی د دغې جرم اعتراف کړی دی او هغه دغه ویلي دي چې یاره دا قتلونه ما کړي دي او د غیرت په نوم باندې مې کړي دي. نو دې ځای کې عجیبه سوالونه مخې ته راغلل، ډېر زیات کنفیوژن دی خو پولیس دغه خبره خو هم کوي چې دې کې موږ ټول هغه اعلی قتل چې کوم دی هغه هم برآمد کړي دي، ټول شواهد چې کوم دی هغه خو هم زموږ سره دي. نو په دې ځای کې دا خبره چې کومه ده اختتام ته ورسېدله خو اوس هم سوالونه چې کوم دی راپورته شوي دي. خو بله خبره د خپل کتونکو سره دا شریکه کړمه چې کله د حبیب الله سره زما خبرې اترې شوي د ابراهیم سره زما خبرې اترې شوي نو ابراهیم دا خبره ظاهره کړې وه چې دا واقعه 1 بجې دروازې شوې ده، دا د شپې نه ده شوې. نو دغه ځای کې چې کوم دی نو هغه ته دومره کنفرم پته څنګه وه چې دا 1 بجه دروازې شوې ده. دویم دا ده چې یاره د ماښام زما زوی د کار نه راغی او زوی مې ما ته ټیلیفون وکړو. نو چې بیا زوی دته ټیلیفون وکړو دی راغی او ده دا قتلونه ولیدل او یا یو بله خبره چې یاره زوی مې مور پسې ګرځېده چې د ګاونډیانو کره تلې ده نو هغه د ګاونډیانو کره نه وه هغه هم دغه ځای کې قتل شده لاس چې کوم دی نو هغه موږ ته میلو شو. بیا پولیس له ته ولې نه ځې نو پولیس له په دې نه تلمه چې یاره دا زوی مې راته غوسه کېده چې تا ته څه نقصان ونه رسي نو د دې په وجه باندې زه پولیس ته لاړم او بیا ما هغه نیک ته کال وکړو نیک ته مې وویل چې ځان سره 2 موبایل پولیس هم راول او راشه.
نو دغه ځای کې پولیس ته ډېر زیات څه زمونږ د دغه پروګرام نه میلو شو او د هغې نه پس چې کوم دی پولیس دغه ځای ته رسېدلي دي او د تنګي نه چې کوم دی ابراهیم قتل کړی دی او ابراهیم دا ټول جرم منلی دی چې دا 8 قتلونه ما کړي دي د غیرت په نوم مې کړي دي زما د کوروالا تعلقات چې کوم دی ناجیز تعلقات د حبیب الله سره وو او حبیب الله په دغه وجه باندې ما دا قتلونه وکړل نو یو خو دغه ځای کې د حبیب الله او دغه قتلونه وشو خو زموږ په پښتنو روایت کې دا کېږي چې اکثر د غیرت په نوم باندې قتل کېږي نو ښځه او خاوند ویشتل کېږي نو سوال دا را پیدا کېږي چې ماشومانو پکې څه قصور و بیا د شپږو میاشتو ماشوم پکې فم تولې نو دې ځای کې چې کوم دی نو ډېر زیات غمجني ده او ګوګنیدونکې واقعه مخې ته راځي او دا انتخابي ظالم په نظر راځي چې ظالمه تا د ماشومان ولې ویشتل د دې بچو څه قصور و چې تا پکې دام قتل کول نو دغه واقعه مخې ته راځي خو دې وخت کې پولیس چې کوم دی مزید تفتیش روان دي او زه یو وارې بیا خپل کتونکو ته ووایم چې کومه واقعه ده 7 قتلونه یادېږي په پېښور کې هغه 8 قتلونه شوي دي او دغه قتلونه چې کوم دي د دغه کور تن چې کوم دی په دې کې ملزم ثابت شو هغه دا اعتراف کړی دی چې دا قتلونه ما کړي دي یعنی ابراهیم چې اوس یې 2 بچي پاتې دي هغه پکې 3 بچي او ښځه خو هم قتل شوي دي نو هغه دا جرم منلی دي او د حبیب الله چې کوم دی د هغه هم پکې حبیب الله ښځه او 3 بچي چې کوم دي نو دا هم قتل شوي دي نو یعنی ټوټل دی کې 8 مرګونه شوي دي او نن دغه ابراهیم چې کوم دی پولیسو ګرفتار کړی دی او عدالت ته پیش کړی خو هم دی جی